الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د موعدت منی اللہ رب العزت دے قرآن پاک سورت آل عمران پدا آیات شی اللہ رب العزت دے متقیون صفات بیان کرائی دا چه متقیون شی یو داغا صفات اللہ پاکی شای دا چه کل دیتا غصا ورشی نو دای غصا عقب کوي او بل دای دویم صفات دا هم دا چې دای معافی کو خلق تا عفو کو خلق تا نو داس کې سم خلق چې په دنیا شي شګړې کوین کی وی الله رب العزت داس خلق سره محبت کو د موعدت منه اغوسی متعلق الله رب العزت پدایات شي الله دا فرمایلی دي چې متقی انسان دا دوا صفاتونه به پېښ موجود دي یو صفات داغه دا چې کله غوسه ورشي غوسه به کبو کوي دویم صفات دا دا چې خلق ته معافي کو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایي چې صحابه کرام پلاون سړی سیکتا پلاون چې په دنیا شي الله پاک طاقت ویروي قوت الله ورکړی وي دا سیکتا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایي چې پلاون هغه سړی دا چې کله غوسه ویر شي هغه غوسه کب کوي خپل غوسه ازله بڑاس آپ خلق باندې نو بوسي چې کله غوسه ویر شي هغه غوسه کابو کو نو دغه پلاون دا او دغه طاقتور انسان دا په دنیا شي او د موعدت منی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ریوستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت شه حاضر کړو وی ویل یا رسول الله دان دې مو بچای دا داغه مې د تو خدمت ته وروستلای دا به د تو خدمت کو وړي کولی عمر شي چې کله دا وروستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کو لاس کوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت یې وکړو په دامر لاس کوله شي حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
چې مت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایوا ورید یا زنه سپکړای لاس کوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته سن دی ویلی سپکړای نه دا ولا یتکول نه دا لاس کوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کو دا صحابي په خپل باندې خبره بیانوي چې یو موقع باندې زپ دسترخوان باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نوسوا خو وی چې موږ شان وکړو مړی می خړل پیغمبر سره خو وی چې مو دا خپل لوسو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کیم دینا خورو کړو په هغه دیتا مولس ویرویش کړو او مو هغه زینا نقصان کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مولس ونی ولو وجاته وی چې انس بن مالک چې کیم زید د خپل زین خروق کا بل زین خروق ما کا وی چې مو لوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیولای دا داغه ذکر زیس پکړایا او داغه ذکر زی من کړایا لاس کوله می خدمت کړای دا مت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوف یا نه دی کړی د مې دتمنه مستوس نن سبو ویني چې په دنیا کې یو انسان ته الله سنه س کرسی ور کړی وي سنه س الله منصب ور کړی وي هغه باندې نوسوي او د مې دتمنه لوندې ماتخ کا سون لوندې کا سونا نکرون چې کیم هغه سره ظلم کیږي او کیم هغه سپکول شي کیم زیاړې شریوه تا کیږي او د مې دتمنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا نه تلو آخري خاجه ده آخري کولیه ده په حجۃ الوداع په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سفر مې لري چې تاسو د منځ خیال وسوتای بیا سو یې ډېر خبره کړې دي هغه شي په اخري شي دا ویایي چې تاسو سره کیم وین د غلامون دي تاسو سره کیم ماتخ کلاتی په هغه باندې نظر وسوتای هغه سره بیوتای ما کوي نو مې دتمنه نن سبو سمره ظلم کیږي جبر کیږي په سوشل میډیا باندې د سیمیاشته مخشي ایوا ویډیو ډېر وایرل وا چې چیرته د جج ایوا شزینادو هغه خپل فکر شي نکاره وا هغه نکاره دمر والی وا دمر تشدد یې کړیو چې هغه نه هغه د کې په هسپتال سے مړ شو خپل بچون سک نه وای آسک نسب کوي او د غریب مسکین او د غریب محتاج د ایګه د مویدت منه بال باچا چاغه نکری سمره ظلم سره کیږي نو د مویدت منه پیغمبر علی صلوات و سلام چې دنیا نه تللو حجۃ الوداع په موقع باندې پیغمبر علی صلوات و سلام د نبی دی چې خپل لونګي خلک باندې نظر وسوتای اسره ظلم دیتای ما کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره الله سکوله د صحابه تر کړی دي والله سکوله شه احسان دی ویته ویلی او می سره چې جما وخت روي مشته پته ولګي چې دا سړی دې برداشت نه دا کیم ظلم دیتای کو نو دی وجنه میدت منه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې غصه کا بکول دا پلون انسان دا بلکې د مویدت منه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکه مکرمه نه هجرت کړو مدینه منوره ته چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کړو بیا مکه سره د بیت الله سره د خانه کعبه سره پیغمبر ډیر امینه و چې کله د مکه نه راوون وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زړه اراده وکړه کاس یې وکړو چې زل لوړ وای بیت الله شریف ته
او د خانه کعبه شمه الله پاک ته 2 رکعاته میس کړی وای او دینه بعد زده مکه نه لړوي مدینه منوره ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رغلو چې کله رغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه ته بیت الله شریف ته خانه کعبه دروازه بند و نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر ولا چلو نو هغه یو چابی عثمان ابن طلحه آیو کافر ورست اسلامي وروړی دا چابی اسروا یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسول وته وکړو چې زه د الله نبی زه د الله پیغمبر یا زه د دغه مکه نه راون یا مدینه منوره ته الله مت حکم کړی دا او زه راون یا چې مت د خانه کعبه دروازه خلاص کړی وای اتره کېټه دروازه د خلاص کړی وای او زنه نو وتلای وای او دواره کاته مې د الله پاک تمیز کړی وای دا مې په زړه شرمون دا مې یو خواهش تا عثمان ابن طلحه دا وی ته وی چې داسې نشي کېدای تو ته د دروازه نشو کولاو کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می ته ویلو د وی چې کسا ډېر رسول کا سیناتی کا دا یو ارمون می دا آوی ته وی چې نشي کېدای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې ډېر نه منلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې کسا متخو چبین رو کويګا نه الله به 10 وخت روولي چې د مدینه نه بازار دریما دا مقام به زفت حقوا او د بیت الله شریف دا خانه کعبه چاوي چې نن تو سره دو تا چګ ویلوړي او زکیزه ته ویلوړي اصول دي تا کا دا چابي به الله مترو کوي ته به کیته ویلوړوي دا مقام به زفت حقوا دا سورز به الله روولي دا غازی کوي عثمان ابن طلحه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغیر ورکړو وته ویای چې اے پیغمبره اے محمد صلی الله علیه وسلم عجیب خبره کې په مکه شه د زینشتا او ته د مکه فتح خبره کې تو په مکه شه سیک پرېږ دینا اے د مکه نه دی وبوسی او د مکه نه تراونی او ته دا خبره کې چې زبه مکه فتح کوا او زبه بیت الله شریف ته بردریما او میج به داسې کی او داسې کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې خفا کړو دا پیغیر یې ورکړو چې د خپل وطن نه دی وبوسی او ته دمرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفا شو دغه شه خو بیت الله شریف د خانه کعبه دروازه وته کولاو نکړه د الله قدرتینا کسا چې سو وخت ردلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله لړو سپیش کولای په مدینه منوره شه تیر کړل پوشپیژن کول باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې میج به عمره کی صحابه کرام یې دی وسرا دا روغلل اراوم دی مدینه نه اراوم دی مکه مکرمه ته نه دی رسیدلې چې کافر خبر سوال چې صحابه کرام اردریمی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اردریمی او دی عمره کو کافر مشرکین ارمخش ول او دا غدي کوي صلح خودبی یو مقام دا په هغه مقام باندې دی وته ویلوړ وی او صحابه کرام راون وی دا غزي کوي منه کړ چې تاسو نشتلای څنګه نشتلای تاسو به عمره نه کوي ماکه میز دریمی بیت الله شریف تا خانه کعبه دو میز د عمره اراده کړی دو نیت می کړی دا وطن په دا باندې خپل وطن نه وی چې دا نشي کېدای آخري دغه ما بین شي صلح وشوا ای صلح ته صلح خودبی وی هغه صلح شه ډیر سخت شرایط د کافر په مسلمانې ولګول په نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ولګول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان ته کتل مسلمان ډیر کامی او دا راضی کای هغه خبره چې د کافر سخت خبره وي هغه سره ومنلې شرایط یک شیز دل چې دا کول به تو عمرانه کوي ابل کول یو کوي خوشاله نشتلای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام دا ټول واپس ول مدینه منوره ته لړل او چې کله اوام کول شو او د اوام کول باندې دی رغلل بیا دا غازی کوي دای عمره وکړه او هغه نه بعد لړل واپس او چې کله اوتان کول شو اوتان کول باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه ته روان شول
او دا غازی کوي مکه فتح کړه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه ته ننوځي حدود ته او کی مسولای باندې نوستا هغه کی مغزای او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سار د سره برابر وي او چار خدا غوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاه په غرور په دبدبار مندر غلای وای خو نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سے عاجزی وا عاجزی په حالات سے عاجزی نه سار ټیټ کړای وو پاک اسوالی باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه ته رولو د کله مکه مکرمه ته رولو مکه مشرکین خبر شول د شزینا پوکېره شوی ته وای چې نن به می سره سکیږي مسلمان خو می ډیر شهیدون کړی دي او ډیر تکلیفونه می صحابه کرام ته رسولې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره رسولې دي نن به د میج د شزینا سب عزت کیږي نن به په میج باندې سرنګ حمله وی سرنګ برید به وی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رغلو ډیر عجیب اعلان یې وکړو اعلان یې دا وکړو چې کیم خلق چا سره تیروي مسلمانې مقابله شروع زی آب نشي پرېږدل چا سره تیره نه وي آب مافتی بیا صحابه کرام ته چې رسول الله لشکې نرمي وکړه بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې کیم خلق پکېره شه نه نوي بهر نه وځي آپ امن دي اته مشنوي بیا صحابه کرام شه ته چې رسول نرمي وکړه پیغمبر سلام دا اعلان وکړو چې کیم خلق بیت الله شریف ته روشي بیت الله شریف ته نه نوځي آپ امن شي اینا بدا بیا صحابه کرام ته رسول الله نرمي وکړه بیا دمره پیری چې پیغمبر سلام اعلان وکړو چې کیم خلق ابو سفیان کې تلور شي اجره تلور شي آپ امن باندې دي نه بعد د موعظت من پیغمبر سلام رولو د مکه ته او د خانه کعبه ته او چې کله ودرېدو اچبي پښتنه وکړه چې عثمان ابن طلحه شو نه بعد رو واستو چې ری واستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چبي روکا چبي ونه وکسته چې کله هغه چبي ونه وکسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل لوسی باندې هغه خانه کعبه خلاص کړه او وته ویل سی وته ویل چې عثمان ابن طلحه هغه وخت دریو د کا چمودي ته ویلی وی جاله به 10 وخت ورولي چې دا چابي به مخلص باندې وي او ته پوسه ویلو د به پوس درجه ته کیدا ته ویلوړ وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وته په خانه کعبه شه نپلینا وکړل چې بیا وروتلو صحابه کرام ویلوړ وی چې دا چابي مشته ملاو شي د خانه کعبه ولا لوی صحابه ویلوړ وی لوی د قریش لوی صحابه وی اخری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې عثمان ابن طلحه شو هغه وته اره واسو چې ره واسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چبای ورکړه وته کو د کې دا منات دی رخلا ا منات ویل ورکړو د قران پاک یو آیات نه په خانه کعبه ش نازل شو چا کیمایاتو ان الذين تعدوا الامانات الهیا تو خپل امانتینا خپل اهل ته ورسوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امانت ورکړو بیا هغه دمره وجدا واقعاتو لانډه داغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چابای ورکړه او زره ورکړو چې دا چابای به تر قیامت پورې تو په نسل شری وي نن هغه چابای لګیا دو دما کې سعودیا بادشاہ انا چابای نشي خوستای چې کله دریمی په خپل مخ نشي نوتای چې سه پرې اچابای عثمان ابن طلحه کیم خاندان دا ای ولا کسر غلې نه کو سکړی نه وي نو د مې عزت منه خبره مې بدا پر اکلا چې آغا کافر دامره متاثر شو پیغمبرنا او پیغمبر ته وی رسول الله مو چې مسره وته سکے مو ډیر باد سره کړی وی مو ډیر صاف په غیر دیر کړایو او تو سونه ویل د معاف کړه متکلمه او ز مسلمان شو کلمه وته ویل مسلمان شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل غوسه بل ونه خوستا او دی وجه نمیدت او چار دادو چې کله مشته غوسار درمی الله پاک د صفات قران شی ویا کړی دا چې متقین آغا دی والکاظمین العیظ چې دای خپل غوسه کبکوي دویمه خبره والعافین عن الناس دای په خلق مابین شي خلق ته معافی کو الله فرمایي دا صفات 50 شوی يحب المحسنین الله وی چې دا نیکی کوین کې خلق دي دا احسان کوین کې خلق دي دا سه خلق سره د محبت کا نو په چار دا د عزت منی میز خپل غوسه کبکوي او الله د میسه ټول خبره مونږه عمل توفیق د مشته نصیب کو یا الله می ګناه معاف کړي حاضر مجمع سے چا قسم حاجات یا الله پیرا کی مشکلات یا الله خدا پاک په خوشی باندې یا الله بدل کړي
یا الله خدای به ته د میش په حال باندې یا الله رحم وکړي یا الله د میش په د علاقہ او د ملک او د وطن شي یا الله امن رولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي یا الله میش ټول د ظالمونو ظلم نه وسوتي او یا الله میش په خپل ظالمون ما کې او یا الله خدا پاکا کیما بدمنی دو دا خدا په امن بدل کی یا الله کیم خفغان دا قومه په ما بین شي سرکار په ما بین شي یا الله د خفغان په محبت بدل کی او یا الله میش په خپل ما بین شیخانه جنگی نه سره وسوته ظالمونه نه خدا پاکا وسوته او یا الله میش ته په ټول دین باندې عمل توفیق دا میش نصیب الحمدلله رب العالمین